د 400 په خورو مفتی آباد جامع حسن کې د یوې دستاربندۍ غونډه شوې ده چې پکې درزونو حافظانو ته پټکی پسر کړل شوې دي. د دغه غونډې مشر ملمه وتل علم الدین مفتی عبدالله شاه صاحب خغه مفتی یار محمد طالبان ته دستاربندي وکړو د قران پاک په اهمیت کې تفصیلی خبرې وکړې. په هندستان کې یو هندو هغه په قران باندې ډېر خواري وکړو، په قران ځان خو وایو او چې کله په خپل خیال کې کمال ته ورسېد مسلمانانو ته چیلنج ورکړ ویزه د قران نه ثابتوم چې قران د الله کلام نه دی او د دیوبند عالمانو چیلنج قبول کړ او د مقابله لپاره علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه هغه میدان ته راوست. د دې هندو نوم دی ډیانا لال پرشاد او ډېر زیات خلک راجمع شو. یو مسلمان عالم او یو هندو په قران باندې بحث کوي چې قران د الله کلام دی که د الله کلام نه دی. ډېر خلک راجمع شو. ډیانا لال پرشاد وای دا قران د الله کلام نه دی، دا د بنده کلام دی. علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه وتوی وی د قران نه د کم ځای نه ثابته. ډیانا لال پرشاد شروع کړه اعوذ بالله بسم الله الحمد ایاک نعبد و ایاک نستعین تر ورسید وی دې نه ثابتېږي چې دا د الله کلام ندی د بنده کلام دی. ایاک نعبد من خاص تعالی عبادت کو و ایاک نستعین او من خاص تعالی مدد غواړو. نو کدا د الله کلام وی دا الله نه مخکې څوک دي چې الله وتوی د تعالی عبادت کو مو د تعالی مدد غواړم. علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه وتوی وتا د زمون د قران شریف ترتیب معلوم دی وی او ما ته معلوم دی. افغانی صاحب وته نه زدا ترتیب نه یادو موږ د قران چې الله راکړو د سرو غوټ کتاب یې نو راکړي چې نازلېدل شروع شو د ضرورت مطابق بلګ لګ نازلېده نو دا ترتیب ته ترتیب نزولی. ډیانا لال پرشاد ته ترتیب نزولی یاد نو پدې نه پوهیده. دا ټکی دی پاتې کله چې زمون پیغمبر علیه السلام ته الله پیغمبري ورکول نو په غار حرا کې اول آیاتونه چې نازل شو اقرأ بسم ربک الذی خلق اول وته اقرأ 15 آیاتونه نازل کړل. دا اولنې شو او فاتحه 15 نمبر سورت په نزول کې او سورت فاتحه د من سورت المسأله وایو یعنی الله بنده ته د سوال کولو چلخی چې بنده ما نه سغواړي نو ما ته به درخواست لګي بیا خپل خدمات پیش کړي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین او بیا خپل مقصد وغواړي چې اهدنا الصراط المستقیم. ډیانا لال پرشاد ملامت او لاجواب شو. نو قران پاک د الله کلام دی، دا د بنده کلام نه دی. د دې غونډې را جوړونکي یوسف مومن او په دې مخال مفتی یار محمد مولانا بشیر احمد مولانا اشم او نور ډېر ګڼ شمېر عالمانو سره عام مسلمانان خوم راغلي وو. طالب خان شیرپو دلبر نیوز خورو مفتی آباد د 400